السلام بسم الله مبارک شي. نو عارف مې کور تاسو خدمت کې رسول الله صاحب رحمه الله او چې کله کار په روانو نو زه راغلم تاسو خو وای را سره انو وې د حضرت لاهوري صاحب په تفسیر باندې کار کوم وې تعالی د یو جلد در کوم دا ته وګوره تقریر به پی لیکي ما چې په تقریر د مولانا لاهوري صاحب په تفسیر باندې او تاسو لیکي پاغي تقریر لیکم ما پاغي تقریر لیکم ما د مولانا لاهوري صاحب تفسیر باندې تقریر لیکل د مولانا ابو الحسن الندوي ما دا غي تقریر د پاره ابو الحسن الندوي نو ډیر عجیب خبره وکړه ما ته وې ندوي صاحب چرته ده ویانا ما هو وفات شوی دی کنه نو خو ځکه تاسو هم تدریس پیوړي چې هغه وفات شوی چې نشته نو څوک هم قبر دور پر تفسیر نه کوم کسه نو بهر تقدیر الله تعالی دې قبولیت ورکړي او زه ورسره ماته وی دغه دوه تمناګانې مې دي یو وې دا چې د مسجد مکمل شي او بل دا چې د تفسیر مکمل شي بیا مرګ راځي نو پروا نه نشته خدا الله تعالی خپل قضا او قدر وي خپل قضا او قدر وي بلکې ما ذکر کو چې اصلیت کې دا خلق غواړي دا چې ما ته خدای شهادت رتبه نصیب کړي صحیح مولانا یوسف سے لدیانوی چې کله شهید شو نو یقینا مو دردي او زړه مو خفه شي چې دومره لوی عالم او دومره دینی خدمت نو ما ته چاوي نو ما ورته ما داسې وا چې مولانا مفتی جمیل خان صاحب هم شهید شو نو ما مفتی جمیل خان صاحب راته وی چې تلی والته افغانستان ته انو الته چې لاړو نو دعا وکړه نو الته طلبه او علماء وی دعا وکړي نو مولانا یوسف صاحب دعا کوله نو وی چې الله مرزقنا شهادت فی سبیلک ما سړی تاسو په زور غواړی دغه مصیبت جوړ شي تاسو خو لاړ شئ کامیاب شئ خو امت سره خیر نه محروم شي بار د امر سره مزاحن وي صحیح دواړه شهیدان شو نو ما خبره خو هغه وخت کړی چې نه مفتی جمیل خان صاحب شهید شو نو ما ورته ما یې خدا ارزقنا شهادت فی سبیلک دا دعا موقوف کول نه شي صحیح نو بهر تقدیر عرض چې دا بزرگان ته غواړي دا چې شهادت د الله لاره کې ذکر شهادت ته لوی مقام خو بل نشته کشته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو وددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل او ان اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل نو بعد خاص کوم چې هغه سو کلمات مونږ ته وایي د خیر لپاره دا کار کوي. نحمد ونصلي على رسول الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ډیر زیات عزتمن او قابل احترام حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر قاضی فضل اللہ صاحب دامت برکاتهم مونږ د حقانینا په دې غرض تاسو دې کلی ته او تاسو دې جامع مسجد ته حاضر خدمت شو چې تاسو سره تاسو د والدې صاحبې همراضي تعزیت وکړو او د هغې تاسو د والدې صاحبې په موږ باندې حق دی نو ډېر لوی د صدمې او د افسوس مقام دی چې د چا والدین په سر نه وي هغه ته بیا احساس کېږي خو لږ وخت پس پته ورسره لګي چې کله والد او والده نه وي نو ډېر لوی کمی محسوسوي خو الحمدلله ستاسو والدې داسې یو صدقه جاریه ستاسو په شکل کې پرېښودله چې هغه انشاءالله تر اخره تر قیامته پورې به هغه سلسله هغوی ته ثواب رسي ستاسو په صورت کې ستاسو د اولاد او بچو په صورت کې او ستاسو دا فیض الحمدلله ملکی نه دی پاکستان په سطح بلکې عالمي دی چې دومره لوی انټرنیشنل ښار او په امریکې غوندې ملک کې تاسو د اسلام د قرآن سنت حدیث تفسیر په شکل کې نور دروس په شکل کې خدمت کوئ چې خلکو ته ډېر لوی آګاهي رسی او هلته غیر مسلم او غیر مذهب خلک هم ستاسو لیکچرې زما د معلومات مطابق اوري په ترجمو سره په دغه سره نو دغه لوی زمونږ د آبا و اجدادو د مشرانو د کابرین اهل سنت والجماعت د دیوبند هم دغه مقصد و صحابه کرام هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې خواره شئ لاړ شئ
نو تاسو هم په هغې یو هجرت مو کړی دی نو یو نیک غرض باندې شوی دی او دلته خو مونږ په تاسو خوشحاله یو چې تاسو دلته علمي سلسله په حقانیه کې په نورو داسې علمي ځایونو کې جاري ساري وي خو بهر زه د هغې نه زیات دلته خو په لکهاو کروڑهاو باندې علما طلبا حفاظ نیکان خلق صوفیا ډیر دي خو هلته به زیات الله تعالی ستاسو ضرورت ګڼلو نو الله هغه خاورې ته ورسولی نو مونږ تاسو ته په خیرالیم وایو بهر نه راغلي یئ همیشه تاسو حقاني ته به راتلئ حضرت والد سے حضرت علامہ شیخ القرآن العزیز مولانا سمیع الحق شهید به همیشه تاسو ته دعوت درکولو چې راشئ او طلباو سره هم په دارالحدیث کې هم کلام شئ نو هغه هم یو بیا انشاءالله اوس به امید دی تاسو په څه وخت زر تر زره د تعزیت نه او د دغه نه چې فارغ شئ نو خامخا به راځئ انشاءالله حقاني علماو طلباو ته درسونو دپاره او تقریر دپاره مونږه به ستاسو سره د زړه د کومې نه همراضي کوو الله تعالی دې والدې صاحبې ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات باندې فائد المرام وګرځوي او الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول ابا و اجداد څومره چې دلته حاضرین مجلس ناست دي د چا خپل خپلوان ابا و اجداد دي مشران دي والدین دي وفات دي الله جنتونه ورکړي او الله تعالی دې دا څومره نور قاضی فضل الله صاحب حضرت مولانا علامہ قاضی فضل الله صاحب خدمت کې حاضر دي اوس ماشاءالله ډېر با برکت او با سعادت لیکچر او درس تاسو ته درکولو نو دغه بس یو لوی څیز دی چې هغې په محبت کې نه ستاسو زرزم زمین پسې څوک راځي نه شهرت پسې راځي نه دولت پسې راځي او نه دنیا څه تمغې او دغه به کارېږي دا دومره خلک چې مجمع حاضره شوي دي او تاسو سره محبت کوي نو هغه دغه د قرآن سنت حدیث د خدمت په وجه ستاسو هغه ستاره بلند ده او ټول احترام درکوي عزت درکوي خو هغې کې یقینا چې د والدي صاحبې دعاګانې هم شاملې وي نو تاسو الله تعالی دې مقام ته ورسوئ او د حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور الله مرکزو هغه تفسیر چې والد صاحب شهید کو مکمل کو انشاءالله هغه سیټ به تاسو ته مونږ غریب حقانیه کې هدیه کو دلته بر آواز ته مونږ دویم جلد چاپ کولو تاسو ته لیدې او دویم ایډیشن اول ایډیشن تقریبا ختم دی خو مونږ انشاءالله تاسو لپاره تنظیم وکړو او تاسو سره خو د مولانا صاحب ډېر لوی لکه داسې د فرزندانو غوندې محبت و پلار مو روحاني پلار مو ورسره ستاسو تعلیم او تربیت هم ډېر قرب کې د هغوی سره د شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرکزو سره شوی دی نو نن الحمدلله دا دیني سلسله په ټول عالم کې نور زیاتول غواړي زموږ کار دغه درس و تدریس و تبلیغ دی د مسجد اقصی باره کې فکرمند کېدل غواړي امت مسلمه ته ټول او تاسو به هلته هم اواز پورته کړی وي ټول مسلمانانو څه چې غیر مذهب او غیر مسلم خلکو د هغې مظلومانو دپاره اواز پورته کړی دی نو الله تعالی دې والدې صاحب ته جنت ورکړي او تاسو ته د خدای صبر درکړي الله تعالی دې ستاسو دا کور د هغې د برکاتو نه خالي کوي موږ هم تاسو خپل دعاګانو کې عبدالحق ساري زما زوی دی محمد حافظ محمد احمد دا ټول ما سره حاضر شوي ستاسو د لیدو دپاره هم راغلي محبت په وجه هم راغلي دي او تعزیت تاسو سره یو ځل بیا کوو صلی الله تعالی علی خیر خلقي محمد والی صاحب اجمعین یو ځل ټول سوره فاتحه او درې ځله سوره اخلاص والدي صاحبې توبه کوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله خير جزاكم الله الله تعالی تاسو ته ډېر خیر ډېر همت پرې اول ورته رالی قدرت راوستي وي نو بس جنازې نه خو لیټ شو خمای کو زور دی اول کی مار نه نه لا وشو چې نه لا ژوندی وي د ټیکټ کوشش وکړو خجي دا دوه ورځې په قومه کې وکړم د یوې طبیعت ډېر خراب شي نو تاسو ټیکټ کوشش نو ټیکټ نو بس کو یې په میاشت کې شپه راغله نو په شپه هغه وفات شو الله اکبر نو جنازه کې تاسو شرکت جنازه کې ونه جنازه کې ما سره کیوں کار شي جی هندوستان کې بمبئی کې پلار په سار کې اطلاع وکړه